بسم الله الرحمن الرحیم باب فی المجاهده. دا باب د په بیان د ریاضت مجاهده کې مجاهده کوشش کوي لتیر شي او دا کوشش سره کله د نفس خلاف کله د چا خلاف کله د کافر خلاف ټول شان فکر راځي خصوصي تار باندې د نفس خلاف مجاهده کول کوشش او چتول وغیرہ. قال الله تعالی الله تعالی فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم کسان چې زمونږ په لاره کې کوشش کوي ځانونه قربانوي او ځان نه خیله وباسي لنهدینهم سبلنا مونږ به هغو ته خپلې لارې د دین ولا اساني کو وروښیو رهنمایي به یې وکړو او ښه به یې مخ ته بوځو وان الله لمع المحسنین او الله د نیکوکارو خلکو سره د هغو مدد کوي. وقال تعالی واعبد ربک خدای عبادت کوه تر هغه ټیمه پورې حتی یأتیک الیقین چې مرګ درته راشي. وقال تعالی واذکر اسم ربک د خپل خدای نوم یادوه وتبتل الیه تبتیل او هغه طرف ته ګوشه نشین اختیار کا هغه طرف ته په بیلا بیلا او یوازې ټیم کې هم رجوع وکړه ای انقطع الیه هغه ته مکمل متوجه شه. وقال تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا کم سړی د ذرې برابر ښېګړې کار کوي یره د هغه بدله به ګوري. وقال تعالی وما تقدموا لانفسکم من خیر کم چې تاسو مخکې ته ولیږئ ځان دپاره د خیر ولا کار ښېګړې ولا کار نو تجدوه عند الله د هغه ولا بدله به الله په نزد وموندئ هو خیرا د خیر په شکل کې ډېره بهتر و اعظم اجر او د ډېر عظیم اجر په شکل کې. وقال تعالی وما تنفقوا من خیر کم مال شیان خیر خرج کوئ فإن الله به علیم الله په ټولو شیانو باخبر دی. والآیات فی الباب کثیرة معلومة دی باب کې نور ډېر آیتونه دي چې معلوم دي. واما الحدیث حدیثونه واورئ. فالاول اول نمبر حدیث عن ابي هريره رضی الله عنه قول ابو هريره فرمایي قول رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ علیه السلام ارشاد ده ان الله تعالی قال الله فرمایي حدیث قدسی دی من عاد لی ولیا کم سړی زما ملګری دوست سره چې کې دشمنی کوي هغه سره بغض کوي حسد کینه سره ساتي چې زما ولی وي دوست وي فقد اذنته بالحرب داسې سړي ته زه د جنګ اعلان کوم. وایي چې وما تقرب الی عبدي ما ته یو بنده نشي نږدې کېدلی بشین په یو شي سره چې احب الی ما ته ډېر خوښ وي کم داسې شی دی چې ما ته بنده په ډېر نږدې شي داسې بل شی نشته چې ما ته پې ډېر نږدې شي سوا د فرضونه مما افترضت علی چې کم شیان مه دي باندې فرض کړي که نه دي په ذریعې ما ته زر نږدې کېدلی شي ځکه دا خو اول نمبر شی دی چې په دې کې کمتر وته نورو کې به څه پاسه شي. وما یزال عبدي چې داسې چې کله کله یو بنده همیشه ما ته نږدې کېدل غواړي یتقرب الی بالنوافل نفلي سره ما ته نږدې کېږي نفلي عبادتونه کوي صدقات کوي حتی احب تر دې چې زه ورسره محبت شروع کړم. پیدا احببتو چې کله سړی ځان ته محبوب وګرځوم کنه کنتو سمعه الذي بیا زه د هغه غوږ ګرځم یسمع به په هغې واوري څه معنه د هغه غوږونه زما د حکم تابعدار جوړ شي. وبصره الذي بیا د هغه زه سترګې جوړ شم یبصر به هغه سره بیا ګوري یبصر به یعنې زما حکم مطابق به سترګې غړوي. ویده التي بیا د هغه لاس وګرځم یبطش بیا هغه سره به نیول کوي څه معنه زما د حکم مطابق به لاس استعمالوي. ورجله التي به خپه جوړه شم یمشي بیا هغه سره به ځي یعنې د هغه خپه به زما د حکم مطابق به جکېږي او کینېږي به. وان سألني که بیا من شي غوښته کوي اعطیته له ورکوم به ولئن استعاذني که زما په ذریعه د څه شي نه پناه وغواړي لاعیذنه ضرور به وله پناه ورکوم. رواه البخاري. اذنته څه معنه د اعلمته زه وله اعلان کوم خبر وکړم باني محارب له چې دې سره زه مخالف یم دې سره زه جنګ کوم. استعاذني رویه بالنون وبالیاء استعاذني به اور استعاذني به استعاذ بي داسې ویلی شي. الثاني دویم نمبر حدیث عن انس رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل حدیث قدسی دغې موافق چې کم د خدای تعالی نه نقل کوي قول الله فرمایي اذا تقرب العبد الی شبرا کله چې بنده ما ته یو اولشت نږدې شي تقربت الیه ذراعا زه وله یو لاس ورنږدې کېږم ذراع منه څنګله یو ګز وي ودا تقرب الی ذراعا چې کله ما ته نږدې شي یو لاس تقربت منه باعا زه وله دوه لاسه نږدې کېږم. باع منه چې د دوه لاسونه څه کې سټه رګې راکړي په منځ کې دي تیل شي. وإذا تاني يمشي چې کله ما ته روان شي اتیته هر وله زه په منډه ورځم. دا ټول مثالونه دي که نه
پوهول یې دپاره دا معنی ده چې الله ځي او داسې کوي هسې کوي معنی شه د دې الله والا رحمت والا نږدې کېږي د الله والا کم برکت وي رحمت وي هغه دې سړي ته نږدې کېږي رواه البخاري. الثالث عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمایي نعمتان دوه داسې نعمتونه دي چې مغبون فیهما کثیر من الناس ډېر خلک په دې کې دوکي کې غورځېدلي د ناقدري کوي. الصحت یو پکې صحت دی چې دې قدر څوک نه کوي چې کله ترې نه لاړ شي والفراغ بل فراغتیا ده چې فارغ یې هغه ټیم کې کار نه کوي چې کله مشغول شي بهس کله یا ومه رواه البخاري. الرابع عن عائشة رضی الله عنها عائشہ صاحبه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یقوم من الليل پیغمبر سم به شپې عبادت ته داسې ودرېدو حتی تتفطر قدماه چې د خپې به ډاډې شوې او تا به چې لکه چاودې شي فقلت لما ته چې لما تصنع هذا یا رسول الله دومره کوښښ ولې کوئ تاسو دومره کوشش ولې کوئ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اول خو تا داسې څه لغزش تا نه کوي مخکینی رستنی خدای دله معاف کړی دي قال نو فرمیل شي ولې د دپاره خو به څوک عبادت نه کوي چې همیشه د بل شي کې ګناهونه پرې معاف کړي غواړم چې زیاتي عبادت مشي د خدای پاک شاکر بنده وګرځم افلا احب بس دا نه غواړم که څه ان اکون عبدا شکور شي د خدای پاک ښه شکر ګزار بنده شم قدردان. متفق علیه هذا لفظ البخاري بخاري بیانه فی الصحیحین بخاري مسلم کې مرغلی من روایت المغیرة بن شعبة. الخامس عن عائشة رضی الله تعالی عنها عائشہ صاحب فرمایي انها قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر کله د ذوالحجې د رمضان الاخیري لس ورځې به داخله شي احیا الليله شپې به یې شوګیرې کولې شپه به یې ژوندې کوله عبادت به یې کول وایقظ اهله کور له خلک به یې راپڅول وجد ډېر کوښښ به یې کوه وشد الميزر او بګه به یې ټینګه کړله باډې به یې ټینګې کړل شد الميزر معنی باډې ټینګول معنی ښه کوشش کول. متفق علیه د داسې ورځو نه څه مراد یې اوسه دی چې والمراد العشر الاواخر من شهر رمضان د رمضان میاشتې اخیري لس ورځې والمئزر چې شتل شي الازار ازار تل شي مراد ترې نشي د حکنایة عن اعتزال النساء د ښځو نه لرې اوسېدل او کوشش کول او وغیره د خصوصو نه لرې اوسېدل. وقیله شي چې المراد تشمیره للعباده یدي نه شه مراد دي د میزر نه شد الميزر نه چې سړی چې عبادت ته ښې مټې پورته کړي او پچیو ته پورته کړي باډیو ته ټینګې کړي کله کله باډې ټینګول ښځې نه ځون لرې ساتلی د شي باګه ټینګ وتړه ما کولو دي تیل شي یقال لیکل شدت لهذا الامر میزري څه معنی د تشمرت ولا تیار شم دا معنی کېږي وتفرغت له ځان مې وله ښه فارغ کو.